سونو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهم خبرونو سره زیما همیرا مهوش. سکیورټي ذریعو تر مخه شمالي او جنوبي وزیرستان کې کل عدم تنظیم ټي ټي پی یو مهم مشر حافظ ګل بهادر په شمول او یا ترهګر وژل شوی دی. پاکستان حکومت افغانستان سره د جنگبندۍ معاهدې وروسته د افغان ترانزیت ټریډ بیرته بحالي شروع کړې ده او 300 نه زیات گاډو کلیرنس آغاز هم شوی دی. خیبر پختونخوا کې د وړو په قیمتونو کې زیاتوالی سلسله جاری ده چې له وجې ولس سخت ستونزو سره مخ دی. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي په هدایت خوراک محکمې پنجاب حکومت ته خط استولې غوښتنه کړې ده چې د وړو په ترسیل بندیز زر تر زر ختم کړی شي. د خیبر پختونخوا زنانه کمیشن په امن جرګه کې د شمولیت مطالبه کړې ده. دا جرګه به په 15 اکتوبر د وزیر اعلی سهیل افریدي په مشرۍ کې ضلع خیبر کې کیږي او زنانه کمیشن په دې کې شمولیت خپل آئینی حق ګرځولې. د مذهبي چارو وزارت کال 2015 کې د حج فریضه ادا کوونکو 6,300 حجیانو ته 3 اربه 15 کروڑه 15,000 روپۍ د واپس ورکولو اعلان کړی دی. خیبر پختونخوا کې د ډینګي ماشفال کیسونو شمیره 288 ته رسیدلې ده. 13 غنټو کې نور 18 کیسونه مخې ته راغلي دي. دا او تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سونو پختونخوا سره اوسئ.